نوشیروان یو بادشاه تیر شوی دی خو مطهري ایدی عدالت ته قایل نه دی. بیا تاریخو کې راغلی دی مدائن کې یو محل جوړولو ایوی غریبی ښځې ونه انکار وکړو چې کوم ځای مو دی نه دیر کوم، کوم پوج و کوم سپاهي و هغه ته ځواب وکړو چې دا خو ځای نه دیر کوي و محل دیوال د کږیږي و غریبه ښځه د میراته ښځه د څوک شته نه انتقال به ونه وړو پاته بیا خلکو ته نه ولګېږي. څه د خواهه دی نوشیروان یوه جمله ورته وکړه څه که هېڅوک یې نه وي خدای خو شته دی که نه ما سره کوئ ظلم ویله خو دیوال به کوږ ویله کوږ ښه دی دیوال یې جوړ کو سفیر روم راغللو نوشیروان بادشاه محل کې کېنستلو ورته یې داسې ډېر ښکلی محل د جوړ کړی دی ښه کاش کې څه دیوال یې کوږ نه وی نو هغه د ورته یوه جمله یې ورته وکړه څه عدل سره مو کاږه دیوالونه پکار دي ظلم سره مو سیده دیوالونه نه دي پکار. روایت تاریخ کې راغلی دي چې دا مولا علی علیه السلام یو ورته زندایا کړی دی زندا یې کړلو پښتنه ونه وکړه نوشیروان جنت ته لاړې که جهنم ته لاړې څه ورته یې د څه مولا جنت ته ښه نه لاړم دې وجې نه څه کافر وم کافرو باندې مشرکانو باندې جنت حرام دی و عادل وم دې وجې نه جهنم ته خدای نه واستولم عدل پې صالح مه کوئ. تاسو ته پته دی څه هارون یوه ورځې باندې شکار نه ووتلو وتې چې ما کرسۍ کې څوک پرې نه ده بهلول څراغ کې کېنستلو نو ښې وویلو په ژړا یې کړلو هارون څراغ و سلګۍ وخستو ویله ویلې ژړې تا کرسۍ کې کېنستلم ویې ویلم ویله دوره مې نه وې والی ما ژړه ډېر هغه ته یې څه ځان ته د نه ژړم تا ته د ژړم زه 5 منټه وکې کېنستلم دوره ډېر ویل مې وخوړه تو خو ونې قبضه لګولی دی یا یې څه ایمان علاوه بل چا حق نه دی زه حقدار یم سوای ما نه بل څوک دی کرسۍ به تا به څه حالات وي تا سره به خدای څه قانون کوي تو خو ونې قبضه لګولی دی نه قضاوت و دغې کرسۍ باندې نسته ډېر مشکل کار دی. اندېشان سره یوه بلا دی یو مرګلی و وړ عمر نه ډېر 500 کالو ته ورسېدلو زړه کې یې یو ارمان و هغه ده چې یوه ورځ مو بدشاهي کرسۍ باندې ناست وی ښه څه کړي مو وی دا بدشاهي هېڅ یې نه وی ښه څه بدشاهي مو کړي وی دا خبره بادشاه ته ورسېدل چې د یوه تان زړه کې ارمان دی چې بس یوه ورځ بدشاهي وی ښه څه کړي مو وی هغه ورته ویله چې دا ارمان د زه پټ کوم ورو یې وستل ویله زړه کې دا ارمان دی ویله ویله خو څه بیل روشه کرسۍ باندې به کښېنې مازدیګره پورې به نه ونه پاڅېږي خو علي آډر کوه راغللو چې کرسۍ باندې کېنستو ډېر خوشحال و زړه ارمان یې پراشولو نو خلکو ستړماس سره کولو یو ورته د محل ته سترګې اړولې داسې ښکلي ښکلي دیوالونه یې چېته لیدلي وو ښکلي کرسۍ یې چېته لیدلي وي نو اخري ورته یې چا ته سترګې واړولې څه چا ته یې سترګې واړولې وه 13 توره ونې کوړی وه و ډېر نري تور کې کوړی وه چې سترګې واړولې بس لیوې وکې ورکه شوله څوک به ورته تللی بس اشارې سره ورته ویله څه تیزې خبرې ما کوو ویلې څه که اواز زیات شي کیدای شي ما ورمیږ باندې ارولویږي نو زړه کې دی یې څه خدایه زر وریځې لاندې کړي دا وریځه زر لانډه کړي څه خپلې خرباني والا خونې ته لاړ شم نو ما ته څه غم پاتې و چې زه یې بدشاهي کرسۍ باندې کېنستلم ما ته څه غم پاتې و چې ما غریباني کې دوره غوټ غوټ سوچونه و خویونه کول نو کله څه وریځه لانډه شوله شکر سجده یې وکړله بادشاه ته چې څه دلته وریځه ده تېره شوله ویله دینه ما ته خپلې غریباني والا ځای ښه دی دغې یعنې مقصد دا څه قضاوت و د بادشاهۍ و د حکومت کرسۍ باندې نستی که چیرې عدل و انصاف نه د کار نه واخیستلو دا داسې دی لکه تیاره توره د تا برابره وي ورمیږه باندې سیخه وي دا ډېر نری تار دی دا ډېر مشکل ځای دی.